أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولما اصابتكم مصیبت وسپدې کې ایمان والو ته زجر دی مطلب دا چې تاسو ته لږ معمولی غونډه شکست ملاو شو نو تاسو په دې خبره باندې بیا حیران وای دا څنګه راغی اللہ جل جلالہ جواب کی فرمائی اولما اصابتکم مصیبت آیا ہر کله چې ورسید تاسو یو مصیبت قد اصابتم مثلها یقینا تاسو خو رسولو دو چند دینه کافر ہوتا فقلتم ان هذا او تاسو ان هذا کم نه راغدا وقتی تور شکست قلت ورته وایا هو من عند انفسکم دا د طرف د نفسونو تاسو اجتهادی غلطی وا چې تاسو تکلیف ورسید ان الله على كل شيء قدير بشك الله تعالی پر اوسید باندې قدیر قدرت والا ذات ته فما اصابکم هغه چې ورسید تاسو یوم التقى الجمعان هغه ورځ باندې چې مخامخ شوي دواړه ډلې فباذن الله نو دا حکم د الله سره وليعلم المؤمنين او دې لپاره چې ښکارا کی یا دې لپاره چې معلومه کی ایمان والو ته وليعلم الذين نافقوا او دې لپاره چې ښکارا کی الله تعالی کسان نافقوا چې هغه منافقت کړو وقيل لهم تعالوا او دې ته ویل شو چې تاسو راشه دې منافقانو ته قاتلوا فی سبیل الله جهاد کې په لار د الله کې او دفعوا او یا دفع کې دشمن قالوا دی ورته ویلو علم قتالا کچری مونږ پوي دې په جهاد لتبعناکم خامخام متابعداري کوي واستاسو هم للكفر دی کفر تا یوم ایدن په دغه ورځ باندې اقرب منهم ډیر نږدې و د دوی نه ایمان ته اند ایمان په نسبت باندې کفر ته ډیر نږدې و په دې خبره باندې یقولون بافواههم وایدی په خلوخ په باندې مالې صفی قلوبهم هغه چې دی په زړونو کې نشته ناسوق منافقان والله اعلم الله تعالی خپوا ده بما یکتمون باغ اعمال چې دی پټي الذين قالوا ها کسان چې دا ویل اخوانهم خپل ورونو ته وقعدوا او پخپلم ناسو دو جهادنا نو سیوی لو اطوعونا کجدی زمون خبر منلې وي ما قتلوا نو دی بنو قتل شي قل تورته وای زما پیغمبر فدرؤ دفق تاسو عن انفسکم الموت د خپل ځانونو مرګ ان کنتم صادقین کچې تاسو رښتونی نو څوک ځان مرګ لري کولی ولا تحسبن الذين قتلوا تاسو ګمان مکه په خلکو باندې قتلوا چې هغه شهیدان شوی دي فی سبیل الله په لار د الله کې څورته موای امواتن ګمان په مکه وای دمړو بل احیاون عند رب ملګری ژوند دي پنځ در عبد دي يرزقون او دي در رزق ورکول شي فرحین او دی خوشحالی کوونکی دی بما آتاهم الله په هغه باندې په هغه نعمتونو چې ورکړي دي ته الله تعالی من فضل د فضل خپلنا ويستبشرون بالذین او دی خوشحالیږي په هغه خلکو باندې لم يلحقوا بهم چې دی لا ندی پیوس شوي دي سره من خلفهم در رسول دینا او دا خوش خبری دی د پاره الله خوف علیهم چې نه به یره پری باندې ولا هم يحزنون او نه به دی غم جن کیږي نه بس شهیدان دا د الله په نس باندې ژوند دي عالم برزخ کې او دې ته الله کوم نعمتونه ورګي دي پای ډیر خوشاليږي او په دې خوشاليږي چې زمونږ نور مؤمنان مسلمانان ک زنانوي او کناري نوي زنانا د زنانو په انتظار او نارینه د نارینو په انتظار چې دی به کله مونږ تر راسي نو الله تعالی فرمایي دی خوشاليږي په دې باندې یستبشرون دی خوشاليږي بنعمت من الله په نعمت د الله تعالی او فضل د الله په فضل وان الله بشک الله تعالی لا يضيع اجر المؤمنين نزا کوي اجر د